حدیث مبارکو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان د 14مې روزه او د شعبان د 14 او د شعبان د 15 روزه نیولې او د غدرو روزو ته صيام بیض هم ویل کیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میاشت کې 3 روزې نیولې او هغه 3 روزې دغه 14 او 15 نو له هغو سره به هم برابر سي له شب برات سره به هم برابر سي نو دا هم یو مسنون عمل دی چې کوم کس په 14 او 14 او 15 باندې روزه ونیسي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم کس د رمضان المبارک د میاشتې روزې ونیسي او په دا نورو میاشتو کې 3 ورځې روزه نیسي الله تعالی به دې ټوله زندگی په روزه نیونکو کې شمار کړي دا داسې دی لکه داسې ټول کال روزه نیولې نو موږ تاسو ته پکار ده چې په 14 او 15 باندې روزه هم ونیسو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو سنت به راژوندی سي او هغه د 15 شپه په عبادت باندې تېره کړو الله تعالی ته سوال و زاری وکړو ډیره مبارکه شپه ده چې په دې شپه باندې الله تعالی د انسان د ټول کال ګناهونه ور معافوي ځکه و دې شپې ته لیلة المغفرت هم ویل سوی